هغه ټیم کې خو موږ ته مشکل دا و چې عمران خان صاحب باندې به دومره مقدمات چې هغه به روزانه عدالتونو کې پیشې کولې په هر څه کې د الله خیري خان صاحب چې جیل ته لاړو دی کې زمونږ هم خیر و د هغه هم خیر و. خبره دا ده خبره په بیټ کې نه ده دی به د بیټ نشان والي نو د خلکو نه به دا جذبه په کمالي د خلکو نه به ایمان په کمالي د خلکو چې کم سوچ کم سیاسي شعور په خلکو کې پیدا شوی دی هغه به پساله دا اوس په بیټ نه ده دا دې چې موږ د ټرک باتې پسې لګولي دي موږ په بیټ کړي دي موږ سره پلان بي تیار دی ان شاء الله دی به وګوري د دې بسترګې وغړيږي دا د دې پولیس د بعضې خلک دي چې د پرویز خټک په وینا په دې صوبه کې الګ الګ جوړه کړې ده او حالات خراب طرف ته رواني ځکه چې پرویز خټک د الیکشن نه یریږي هغه په خپل اجره کې شل خلک دي چې راغونډول الیکشن بس وګټي هغه ته خپل چاړو بو کې ښکاري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف ما پیښور های کورټ کې موجود یم. څنګه چې ملک کې یو اړې غړې روان دي د پی ټی آی چې کوم امیدواران دي د هغوی کاغذونه مسترد کیږي بیا که موږ وګورو د پیښور های کورټ اطرافو ته د څو ورځو نه یو لویه سکیورټي چې کوم د هغه تعینات کړې شوې ده. موږ سره د انصاف لایرز فورم چې کوم دی د دې چیرمین موجود دی مرکزي چیرمین. ډېره مننه سر او دا راته ووایي چې کوم دا سکیورټي ده د پیښور های کورټ اطرافو ته په دې اړه باندې وکیلان څه کوي او های کورټ څه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا تاسو ورسه وینې په دې ملک کې د بدامنۍ یو فضا جوړولو کوشش روان دی که کم خلک عدالتونو ته راځي که چا باندې کیسونه دي هغه راځي عدالت ته نو او څوک یې دلته نیسي دي د آئین خلاف ورزي کوي. مونږ نن لیګل ټیم دا مشوره وکړه چې مونږ به د دې خلاف د ارټیکل 6 د مقدماتو کاروایی ابتدا کوو انشاءالله ځکه چې عوام د خپل آئینی حقوقو نه رکاول د آئین نه بغاوت مترادف دی د کې چې کم خلک انوال دي دا د آئین نه بغاوت کی د دې خلاف د دې متعلق سزا ارټیکل 6 کې ډیفاین د آئین کې ان شاء الله موږ به د عدالتونو کې دی پیش کوو د دې خلاف به کیسونه کوو دا د آئین نه بغاوت دی د عوامو د حقوقو خلاف ورزي ده او بل دا د عدالتونو بې عزتي ده. یو سړی عدالت ته را روان دی او تا هغه عدالت ته نه پرېږدی نو دا ته د عدالت بې عزتي کوې که دا آی جي دی که دا سی سی پي دی دا دواړه د دې ذمهوار دي او د دې شاته یو پرویز خټک دی چې هغه دې وخت کې د دې صوبې د روایاتو خلاف لګیا دی د دې صوبې ډېر درانه حقدار دي د دې صوبې ډېر درانه خلک دي د یو بل احترام کوونکي او عزت کوونکي خلک دي او خټک ډېر ښکلی او ډېر دروند قوم دی خو پته نه لګي چې دا پکې د کومې غاړې راغلی ځکه چې د خوی بوی خو د خټکانانو نه دی خټکانان خو ډېر درانه خلک وي. څه ګڼئ الیکشن کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم امیدواران دي د دې خصوصا د دې کاغذونه مسترد کیږي په دې اړه باندې قانون څه وایي او تاسو څه کیسونه شوي دي په دې اړه باندې که نه؟ دې کې خو زیاتر کیسونو کې مونږ پیلونه جمع کړه لګیا اوس هم جمع کوو سبا به هم جمع کوو دا ټول پاکستان ته پته را دې ته هم پته را چې یو بانه ورته ګوري او د هغې کېږي چې نواز شریف کنویکټ دی د هغه لور کنویکټ ده عدالت کې دروغ ویلي دي بیان الفې دروغ ورکړي دي کیلیبري فونډ د دې خلاف ثابت شوی دی قطري خط جعلي ثابت شوی دی هغه نه ډسکوالیفای کیږي او عام خلک ډسکوالیفای کیږي خو دومره خلک ولاړ دي د پی ټی آی نم چې دې ته پته ولګي چې په هره حلقه کې شپږ او اته کسان ولاړ دي نو انشاءالله چې یو حلقه به هم دې ته خالي نه میلاویږي چې هغې کې به د پی ټی آی کینډیډیټ دي نن هم چې دا کومه نفري دي لګولې ده پېښه زمونږ یو کیس و هغې کې های کورټ مونږ شکریا ادا کوو چې مونږ ته سټیم راکړه چې مونږ به دې نه ګرفتاري زمونږ خلاف که څونه مقدمات دي د هغې د رپورټ راوړي او های کورټ دا هم ووې آی جي ته ووې چې ته مونږ له رپورټ راکړه چې دا تا کوم نفري لګولې ده د دې څه وجه ده د دې وجوهات به ته ښیې نو اوس به ګورو چې عدالت کې انشاءالله دي نور څونه دروغ وي او د هغې یو وجه ده قانون ډېر ښکلی دی زمونږ د ملک ډېر ښکلی نظام دی مسله مونږ خلکو کې ده چې کله مونږ ټیک نه یو که نه نو مونږ هغه غلطي نظام ته اټریبیوټ کړو د صوبې چې کوم پرنسپل لا افسر وي هغه ته ایډوکیټ جرنل وي چې کله هغه د آئین او د قانون مطابق چلی نو په صوبه کې هم ډېر کارونه بیا ټیک کېږي زمونږ بدنصیبي دا ده چې دلته کوم ایډوکیټ جرنل ناست نو هغه قانوني طور هم نه پوهېږي آئیني طور هم نه پوهېږي ریپوټیشن هم ټیک نه دی په وکیلانو کې خو هغه د ادارو ترمنځ دا ټسل جوړي دا تضاد جوړي هغه د عدلیه بدنامي جوړي عدالت ته خلک راشي د عدالت نه پې اوچت کي دا ټول غلط سازش د ده په دفتر کې روانې دي د دا قسمه خلکو مخنیوي پکار دی سم خلک را مخکې کول پکار دي ایماندار خلک را مخکې کول پکار دي چې نظام چلیزو کو هغه کې لږم ایمان وي نو هغه نه به انشاءالله سیستم ډیریل کیږي نه
څه ګڼئ تحریک انصاف چې کوم د بیټ دا مسله شروع ده تحریک انصاف ته به بیټ نشان نه ملاویږي یا ملاویږي به دا به تحریک انصاف وګټي که نه خبره دا ده خبره په بیټ کې نه ده دی به د بیټ نشان والي نو د خلکو نه به دا جذبه په کمالي د خلکو نه به ایمان په کمالي د خلکو چې کم سوچ کم سیاسي شعور په خلکو کې پیدا شوی دی هغه به پساله دا اوس په بیټ نه ده دا دی چې مونږ د ټرک باتې پسې لګولي دي مونږ په بیټ کړي دي مونږ سره پلان بي تیار دی ان شاء الله دی به وګوري دی بسترګې وغړيږي هغه ټیم کې خو مونږ ته مشکل دا چې عمران خان صاحب باندې به دومره مقدمات چې هغه به روزانه عدالتونو کې پیشې کولې په ارسه کې د الله خیری خان صاحب چې جیل ته لاړو دی کې زمونږ هم خیر او دا هم خیر او خان صاحب خو ټیک ټاک طریقې سره منصوبه بندي وکړه خو سوچ سمجھ وکړه او یو ټیک ټاک پلان جوړ کړ چې موږ به الیکشن څنګه کوو نو ان شاء الله موږ به دې ته نور سرپرایز ورکو دې ځان تیار ساتي اخیری سوال سب چې په ملک کې روان دي تاسو ګوري دې سره تاسو دا غنئ چې فری اینڈ فیر الیکشن به وشي خبردار دا خو الیکشن کمیشن تم پته را چې الیکشن نه فری دی او نه فیر دی ټیک شو جی خو د دې دنیا د منصوبه ساتو د پاسه یو بل منصوبه سات دی زما رب د دې ارس هو السمیع البصیر هغه رب ګوریم وینیم اوریم دا ارس دا هغه رب په نظر کې دي او ان شاء الله دا هغه رب فیصله به ګوره زموږ په خپل رب کامل یقین دی چې د دې صوبې غریب خلک ایماندار خلک تاسو ګوره زمون خلک د ایمان په لحاظ هم ډیر خدي د خور سره د وطن په لحاظ هم ډیر خدي دی پولیس زمون خلکو کې غداران هم جوړ کړ چې دا غدار دی هغه غدار دی زمون اچا سره مسله نشته دا د دې پولیس د باز خلک دي چې د پرویز خټک په وینا په دې صوبه کې الګ الګ جوړ کړي دا او حالات خراب طرف رواني ځکه چې پرویز خټک د الیکشن نه یریږي هغه په خپل اجره کې شل خلک دي چې راغونډول الیکشن بسو غټي هغه تخپل چاړو بو کې ښکاری هغه دا غواړي چې الیکشن ونشي خو زه د بیا ویم چې د انسان اراده بیلی او دا غرب اراده بیلی زمون په خپل الله یقین دی ان شاء الله د دې صوبې عوامو ته بر دي حق ملاویږي ان شاء الله صحیح شو ډیره مننه